نن چې په دې پړانګ 400 کې کم دردناکه افسوسناکه او د غم نه ډک کومه واقعه پیښه شوله دا یوازې زمانه بلکې اهلیان 400 لپاره ډېر د افسوس او ټول ملک او ملت لپاره د افسوس یو واقعه ده چې یو داسې خشته SHO هر پولیس والا دا قابل قدر دی او د ملک او د قوم د حفاظت لپاره ډېر لوی کوشش کوي په دې علاقه کې چې څه ګزاره کیږي نو دا د پولیس د ډیوټو د وجې نه او د خپلې ذمہدارۍ پوره کول د وجې نه په دې علاقه کې څه امن ښکاره کیږي او چې په داسې علاقه کې چې څوک د امن علمبرداري او خپل هر وخت دې لپاره هغه مصروفي چې د دې علاقې دا بدمعشان پر علاقه کې زیاتی ونه کی هغه په خپل دې کې شهید شي نو دا څومره افسوس واقعه ده او د بې غیرتۍ هم یو قدم دی ځکه موږ پښتانه دا د ډېره مردانو نو کم از کم زموږ مېلمه نو د هغې نه علاوه هر چا سره چې داسې ظلم وشي که مېلمه وي که غیر مېلمه وي موږ د هغې شدید مذمت کوو او چې کوم چا دا واقعه کړې ده ما خو داسې واورېدل چې ایم کې فرقردار ته ورسېدل او که نه رسېدلې حکومت د هغې خلکو خلاف پوره قدم واخلي او دا ظلم دې بند کړي شي ځکه چې دا حکومت ذمہواري ده پولیس لګیا دي هر قسمه قرباني ورکوي لیکن زه ډېر په افسوس سره وایم چې موجوده حکومت پولیس ته هغه مراعات نه ورکوي چې د کم مراعات هغوی لایق دي او مراعات ورله ورکول پکار دي ځکه یو سړی په سر لوبې کوي او هغه سره مراعات نه نو هغه به د قوم څه حفاظت وکړي هغه خپله محفوظ لکه دوی له ښه وسله ښه جیکټې مقصد دا دی تحفظ لپاره تنخواګانې نور ډېر مراعات دي چې دا حکومتونه وعدې کوي صوبایي حکومت لیکن په هغې کې هېڅ قسمه دوی ته نه میلاویږي او دا تفصیل موخانه ده صرف موږ د خفګان اظهار کوو او د دې واقعه مذمت کوو او د شهید ته دعا کوو نور دې کې موږ څه ووایو الله تعالی دې د ده مغفرت نصیب وګرځوي پسماندګانو ته دې الله تعالی صبر او اجر جمیل ورکړي الله ته یې وبخي شهید دې خدای ته وبخي الہ العالمین دې پسماندګانو ته صبر جمیل ورکړي زموږ په دې علاقه کې بلکې ټول ملک کې الله امن راولي داسې دهشتګردۍ نه الله پاک زموږ د عام مخلوق محفوظ وګرځوي وصلی الله